أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ټولو ملګرو ته، ټولو پښتنو ته د زړه له تله نیکې هیلې، سلامونه، احترامات. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې خوندي وای. ما خو ملګرو اوس نیټ خلاص کو نو د بجاوړ واقعیا مې ولیده د عبید الله په باره کې چې هغه د کور سره نږدې زخمی شوی دی. نامعلومو کسانو ویشتلی دی، یعنی معلومو کسانو ویشتلی دی. نه تقریبا 3-4 ډزه هغه لګېدلی دی، نو هغه یې هلته هسپتال ته منتقل کړی دی. ټول د بجاوړ چې څومره ملګري دي د هغو نه هیله ده، تمه ده چې ټول دي هغه هسپتال ته ځانونه ورسوي. نو زما د لایف راتلو مقصد هم دغه و چې یعنی زمونږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو سره څه روان دي. نه اول دا زندانونه، د ټارچر کول، د ویرول، دا خو ته په ځای پرېږده. نه نو اوس ریاست دغه ځای ته راورسېده چې په ښکاره باندې، په ښکاره په رڼه ورځ باندې شهید ارمان لوڼی په څومره تشدد باندې په شهادت ورسونه. موږ پښتنو د صبر او د زغم نه کار واخیستو. دا وګوره اوس د باجوړ د عبید الله وګوره چې د کور سره نږدې هغلته په ډزو باندې زخمی کړی دی. یعنی دا خو یې واژه یې نه، خو د هغه به یا تقدیر نه وي پوره شوی، د هغه ژوند به یا په دې دنیا باقي وي. هغه ګوره زخمی کړی دی، د کور سره نږدې په ډزو باندې لګېدلی دی. نو د دې داسې هم خاصه دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو دپاره پکار ده چې دومره د داسې معمولي مسله مه ګڼئ. ګوره دا د هر سړي د ژوند سره تړلی دی. نو په د ارمان په شهادت باندې مونږ خاموشه خو نه شو. نه یعنی خاص خبرګون ټولو پښتنو، لرو بر پښتنو خبرګون پې ښکاره کړه. نو خو بیا هم د ریاست ګوره د هغه نه ونه شرمېده، د هغه نه حیا ور نه رغله. نن یو عبید الله وګوره په د کور سره په ډزو باندې زخمی کړی دی. یعنی د دې نه دا مقصد شو چې په باجوړ کې دا څو ورځې دغه هغلته ملګري راغلي وو جلسې ته. د باجوړ چې څومره ملګري دي دغه خواست کوي، دغه ویر کوي چې هلته زمونږ سره چې کوم د پولیس والا دي یا د فوج والا دي، دا د ادارو د امای سره، د ایسای سره دغه خلک ملاو دي. مونږ ته بار بار دمکیانې راکوي، کسان اغوا کوي، زمونږ نه د پیسو ډیمانډونه کوي، زمونږ نه قسمه ډیمانډونه کوي. تاسې راشي د مشران د باجوړو په علاقه غور وکړئ، د بجوړو په علاقه کې لاریون، احتجاج، ولس را بیدار کې، خلک را بیدار کې چې زمونږ د بجوړو سره څه روان دي. همغه ده چې نن یې دا نتیجه راووته چې عبید الله چې د هغه ځای یو مشر دی، یو مهم غړی دی، یو سرګرم کارکون دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په باجوړو کې. هغه یې اوس د کور سره نږدې په ډزو باندې ویشتلی دی. 3 ډزه 4 ډزه تقریبا هغه لګېدلی دی، هسپتال ته منتقل شوی دی. اوس دا خبره نه ده چې شهید ارمان لوڼی په شهادت ورسو، عبید الله یې زخمی کړ. زمونږ په لسګونو کسان علمزیب مسعود شو، عارف وزیر شو، ولایت افریدي خو ماشاءالله رها شو. داسې زمونږ په لسګونو کسان اختر شو چې دا کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د ژوند د غوښتلو دپاره راوتلي وو. هغه کسان په زندانو کې پرته دي. شهید ارمان یې په شهادت ورسو، نن یې عبید الله وویشتو. دا څه ډرامه د ریاست شروع کړې ده. نه نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو دپاره، د مشرانو دپاره څه جدي اقدام پکار دی. په دې خو نه کېږي نه چې هلته ارمان په شهادت ورسوي، دلته یو عبید الله اوس په ډزو باندې غلبیل که هغه یې هسپتال ته منتقل که، سبا بل هم دغسې وژني، بل هم دغسې په شهادت رسوي، بل هم دغسې زخمی کوي. دا به تر کومه پورې موږ دا برداشت کوو؟ نه چې یو ملګری په شهادت رسوي، یو ملګری زخمی کوي، په لسګونو په شلګونو کسان په هغه باندې په جیلو کې بندوي. دا به تر کومه پورې موږ دا د بنګالیانو غوندې دوی ته ګورو، دوی به را باندې مزې وایي، دوی به را باندې د باندې تشددونه کوي، دوی به مو په زندانو کې اچوي. اخر ولې موږ هم انسانان یو، نه د دهشتګردۍ په لار روان یو، نه مو د ریاست د قانون نه خلاف قدم ایښی دی، نه مو د پاکستان د ملک نه بغاوت کړی دی، نه مو د ریاست نه بغاوت کړی دی، نه مو داسې خبره کړې ده چې هغه د قانون د آئین نه بهر وي. موږ د قانون په آئین کې دننه چلېږو. ولې ریاست مونږ وژني؟ ولې ریاست مونږ خو د پکې په 40-50 زره پښتانه قتل شوي دي، بندیان شوي دي، د خلکو کورونه جوماتونه وران شوي. مونږ خو د هغې د تحفظ، د هغې دپاره ژوند غواړو. خو مونږ نور هم پسې غر کېږو، مونږ نور هم بندیان کېږو، مونږ نور هم زخمی کېږو، مونږ نور هم په شهادت رسېږو. داسې په وزیرستان کې کوم حساب کتاب روان دی؟ نه
په وزیرستان کې څه روان دي؟ په شمالي وزیرستان کې هر ورځ 2 کسان، یو کس ورځ نه تر بلې بیا ټارګټ کیلینګ شي، ورځ نه تر بلې بیا په بمونو وغورځېږي. زمونږ داسې د تره زوی په خدای قسم لکه د ګوتې غمه، په خدای قسم په زندګي نه د حکومت په لوتوب کړی دی، نه د طالب په لار قدمې قاعدې چې پیدا او خپله مزدوري یې کوله په پنجاب کې په یو ځای بل ځای کې. د هغه وجود چې تاسو هغه تصویر د شیر کولو نه دی، د وجود تصویر د ګل غوندې صورت یې ټول سوځېدلی دی. ولې موږ زړونه نه لرو؟ موږ انسانان نه یو؟ موږ مسلمانان نه یو؟ دا ریاست کومه لوبه زموږ سره شروع کړې ده؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو نه زه دغه هغه کوم چې پلیز تاسې داسې وکئ، یو داسې اقدام وکئ، یو داسې ترتیب جوړ کړئ چې د ریاست زموږ نه دغه که نور نه کم از کم کدی حقوق نه راکوي، کدی زموږ مطالبې ته غاړه نه ږدي، نور خو مو دې نه وژني، نور خو مو دې نه بندیان کوي، نور خو دې مزې نه را باندې وایي. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده؟ اوس په روانه هغه کې انشاءالله په میرانشاه کې په 14 اپریل باندې و، په 14 اپریل په شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوه جلسه، یو لاریون، یو احتجاج، یوه درنه اعلان شوی دو چې زه د ټول د میش د شمالي د جنوبي وزیرستان چې څومره وزیر ماسي داوړ بیټانای ورماړ چې څومره خلک پرته په وزیرستان شي ټول نه زه دغه خواست که چې تو سر ووځستای، تو هر ورځ د خپل کیر و مخته قتل کېږئ، تو هر ورځ په بازور شه قتل کېږئ، تو هر ورځ د مور را په خپل گاډي شه د پوسه قتل کېږئ، تو هر ورځ په بام ورځستای، د تو زامن د تو ورنا د تو خواند یماندي، حتی د تو زناور د منسید بامنه باچ نشول. نور زه ټول وزیر ماسي چې څومره د میش وزیر ماسي ولاته دا لکه په غشه نه جلسادونانو چې څومره وزیر ماسي دا واړ بیٹانای په شروشه کې جا ورماړ چې څومره خلک په وزیرستان شي پرته د میش د ټول خلک نه زه دغه غوښتنه که چې تو سره ووځستای د خپل امن د پورا د ریاست نه دا غوښتنه وکړي چې و د مخواجه ریاست تو نیم طالبون پوس والا من ترتبه تللی دي، نیم د دل کیز و حکومت ته ور تسلیم کړي دي، بیا په میش گیم جوړاوي اپوس سرچیا کیز وجنی اپوس کیزرچیا اپوس وجنی میش دا نه غوړي، میش دا یای چې نه د طالب په نوم مري پښتين، نه د پوجي په نوم مري، نه د جاسوس په نوم مري، نه د غا په نوم مري. څه ګناه کیم پښتين کړه دی؟ په کیم پښتين کوپر پتوار غلیدو؟ په کیم کې تو بشه د پښتين د وزیرستانای کا پر شوی دی چې خلک په بامینا چرتاوي، خلک په چوړیالو لاوي، خلک په ټارګټ کیلینګ وژنی ویل دا څه ګناه دی؟ میش د وزیر ماسي د یاد دا وړي د ټوله پښتانه نه خو بیا د میش نه څه ګناه شوی دو چې لاس ویل سکولا ماسي د وطن د تخالیق درې څالور 15 کولا وزیرستان دا وړه وزیر د تا پریاش دیوا پیرتو صفه بل رت سابق فوجي ونه ظهور احمد په فوج شي او تل سکولا دای کا 22 کولای په پاک آرمی شه ډیپټي ور کړه نه د دغ ملک د پورای خدمات وکړه او دای روغه بل ورځ بر را د مو پکیر شه نه کنیا خو به ضرورت رويت وهار زی تطل روتل پکیر شه نه پاګیل سروای نامکا سړه نه د میش فوجي په امندای، نه د میش سټوډنټ په امندای، نه د میش ملو په امندای، نه د میش د مدرسې طالب په امندای، نه د مشر په امندای، نه د میش خواندې ماندې په امندی. نه ویلې سړه څه ګنار نه شوی دی؟ ګناه خو د میش ته وشایي چې میش کیما داس خاطو کړی دو. نو زه د ټول ملګری نه تو ګوره د شهید طاهر داوړ د پولیس یو په غټه ودا باندې لاګېدلی ونه او دمره غیرتی، دمره وطن پرست، اسلام پرست، دمره په پښتې مایان په نانګ په غیرت په ملک، دمره محب وطن افسر د ټول پاکستان په افسرون شنشته لکه د چې څمره د پاکستان د ملک سره یا د پاکستان د قانون یا د پښتانه د غا سره مینا لرله. بای برا د مو اسلام آباد سیف سیټي چې وتایي د هغه نه یا واکت ورلاس 15 سره ورکشو د عمران خان ترجمان وتاویل پر خاندل یا چا په پېښور شنوستای چې د طاهر دا ور سوځیدل ایلاش تصویرونه او فیسبوک تر چک شول ولې و چې یعنی میش پابند خبرګون وکاو ویرټان ډیرو موکا هیڅ هم په ونه کړل. طاهر دا ور د پورا نه پیرغه یا طاهر دا ورته انصاف نه دی ور کړای شوی. د میش د پولیس افسر د شیرینه خو وکسه چې څمره په وطن مایان دا د نوس ویلور خو وکسه د ایډي خلش کی چې دا یې ګناوه چې په خپل پښتې په خپل خلک باندې زړه باندې د په خپل وزیرستان یې زړه باندې د چې کندر وزیرستان یې لیدو خدای به واسه و خو بیا یې خپل ضمیر ژوندای و خپل ضمیر یې پښتین ضمیر و دغه په واجه ور د مو دای لوټ شد د نیونه میشتو ستا په چار دو چې د پورا انصاف وغوړي سیرانو رابطه وکي چې بل طاهر دا ور د سیر نه لوړ نشي داسې د ناکیب د پورا د نن تاریخه پر انصاف نه دی ملاو داسې د شهید ارمان لونی د پورا د نن
څومره وکړې دي څومره غټې غټې جلسې میش خالي دی وای پایار دی پورا وکړلې ساړې لشکي پښتانه و ځونی نه تا وکسې لشکي په د خپل ګریوان شه وکسې میش د شادګر نه نه میش د ملک سره جنگاوي نم د آرمي سره جنگاوي نم د عیسائی سره جنگاوي نه د ملک در باندې مطابق خالي داس د تیای چې و وررا د مو په د خپل ګریون شته وکسه سړا چې د تو کی ماسیت تای په د ملک شه تو کیم کردار دای چې په حیدرآباد شه یو بلای مړاشي په میډیا ور درمي تو د بجاوړې د غا درې څالویر مزدورون په سین شه قتل شول نه میډیا ول څه نه یا لاریون په غا باندې ورکه په سنجاوي شه وکسا د پولیس د لیوی زهلکار شهیدون شوی دی لیولاس کسون دا څویرلا سما پنځلا سما رز د چې په سنجاوي کې احتجاج در نشریدو د نن تاریخ پر میډیا کورج نه کویر اڅک وی خود دغه حکومت کسون وی دغه حکومت سرکاري ملازمین وی هغه وشتلی دی هغه مړ کړی دی میش دغه په بارش احتجاج کی درنه کی د نن تاریخ پر ریاست واته میډیا د بکاو د خرڅ شوی د غدار منافقه رزیله میډیا واته کورج نه ورکوي ویلې سړا چې زه په حکومت شه چار د تاکنه مې پرېږدې چې زه په فاوت شه ونه مې پرېږدې چې زه په پولیس شه ونه مې پرېږدې چې زه دغه سام ګرځنه مې پرېږدې چې ټیپک خو خله د طالب شوله خو مې بیا خود غنه پرېږدې نه بیا میش چیرې درنه لوټ شي سړا لیار دارا خوروشایا چې میش یامن لاریون جوړ کړای دی پښتون تحفظ موومېنټ سیره نور د تاکي چې و پاکستانه تو په د 15 مطالبه د ټول مشرونه بادشاہونه د ټول ادارې دغه خلک په خوشه بلکې په ټول ملک شه په ټول ملک شه په ټوله دنیا شه د مطالبه قانوني آئینی دي او د نن تاریخ پر ته مشتا غوتا نشي نیوای چې میرزه تو د قانون د آئینه بغیر تللی نا ویله سړی میشته انصاف نرکاوي دا مطالبه چې د حکیمه د پی ټی ایم دي دا د یوې علاقې مې نه حل کوي خو نه حل کوي ما زیر باندې وایي سړی ریاست د میش نه خواندو خلی د میش په وینه د میش په بیزاتی باندې رښدای شوی دی اوس دا په بجاوړو کې کس زخمی شوی دی دا سبا بل دی بل ورځ بل دی بل ورځ بل دی نو زه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې زه په احساساتو کې وم کڅنګ به وم خو زه دغه خواص کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو نه د ټول تحریک نه چې د دې لپاره داسې څه کول پکار دي د دې لپاره وروره دا خو به یو ورځ یو وژني بل ورځ به بل زخمی کوي بل ورځ بل مونږ به داسې په زیړو سترګو ورته ګورو نه په سنجاوي کې دا څومره ورځ ده چې درنه شروع ده کورج نه ورکوي میډیا باندې کورج نه ورکوي دغسې په وزیرستان کې ټارګټ کیلینګ روان دی په یو ځای بل ځای کې نو د دې لپاره داسې اقدام پکار دی چې دا خلک مطمئن شي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ الحمدلله بل ورځ ولایت شاه افریدي رها شو د شهید ارمان لونی د پاره اف آی آر هم درج شو دا نور کسان دا نور دا ټول خلک ان شاء الله الرحمن ورو زمون تحریک کامیابیږي خو چې دا کوم ریاست اوس دا بل لوبه شروع کړي دا چې دای کسان وژني تشدد ور باندې کوي یا په ګولو باندې ولي یو ورته سمي بل په پیسو ورته سمي دا کار یې ډیر غلط دی ګوره که ریاست واقعا د مور مثال لري نو موږ مور ته فریاد کوو چې و ریاست ته واقعا چې بیا زمونږ مور یې زمونږ پلار یې زمونږ هر څه اوس موږ ته انصاف راکړه نو بیا دا مور دومره ظلم کوي چې بیا د باندې په بچو باندې تشدد کوي وژنې په ګولو یې سوی کوي دا کوم په کوم کتاب په کوم قانون آئین کې راغلی د زمونږ خو قسم د زړونه سوځي وی یو طرف ته سفر وي بل طرف ته یو درته وایي چې نن په پلاني ځکه پلانای پلار او زوی حلال کړ بل ورځ درته وایي چې نن یې پلار او زوی په بمو ورزول بل ورځ درته وایي چې نن پلانې ماشوم نن په جنوبي وزیرستان کې یو زنانه په بم باندې د لاسونو د پښې به غورځ زخمی شوی ده نه داسې په میرانشاه کې څومره واقعي جوړ شو په جنوبي وزیرستان کې داسې ورځ نه د تیرا چې په فیسبوک کې 4-5 خالص صرف د وزیرستان د خلکو پښتون د نور پښتانه خو پرېږده لارو بر څومره پښتانه دي چې په دوی کې کوم حالات روان دي خاص زه د خپل وزیرستان خبره درته کوم دا په میرانشاه کې جلسه چې کومه ده یا درنه ده دا کامیابه کوي ریاست ته دا وخایي چې موږ نور په دې نه غلطیږو چې دا طالب دی دا جنت دی دا دوزخ دی دا یو شی دی دا بل شی دی موږ امن غواړو ژوند درنه غواړو ریاست سکول ما هغه نه درنه غواړو دا در سره کې د هسپتال روډ هر شی خیر دی موږ د په وخانو په خرو باندې بیرونه کوو خیر دی غرق تی شو خو ما زیته دا ژوند خوراکه ژوند راکا ریاست مونږ امن درنه غواړو ژوند درنه غواړو بس صرف ژوند غواړو درنه نو ملګرو د دې لپاره ټول ملګری د بجاور د عبید الله لپاره
کمپاین وکړي په سوشل میډیا باندې په ټویټرونو باندې چې څومره موس کېږي. ګورئ دا د باجوړ یو غیرتي یو نر پښتون دی، د پی ټي ایم سرګرم کارکون دی. دغه لپاره د اواز اوچتول په تاسې باندې فرض دي. ګورئ خلک وایي چې موږ د منظور سره منظور زموږ سره ولاړ دی. موږ د منظور سره نه یو ولاړ، منظور زموږ سره ولاړ دی. زموږ دپاره دغه مشرانو دا زموږ سره ولاړ دي، موږ نه یو ورسره ولاړ. دا احسان دی هېڅوک په پی ټي ایم نه اچوي چې زه یا بیا د منظور سره ولاړ یم، د پلاني سره ځار په یو هغه باندې دریاب نه خړېږي. ته نه یې د منظور سره ولاړ، ستا سره منظور ولاړ دی. منظور ستا په سر باندې خپل سر په تلي کې ایښی دی. ستا دپاره انصاف غواړي، ستا دپاره ښه ژوند غواړي، ستا دپاره امن تعلیم پرمختګ غواړي، ستا سره ولاړ دی. ځان داسې پوهېږي په خبره، په چا باندې احسان مه کوئ ملګرو. دا د احسان خبرې نه دي. دا په هر پښتون باندې نن سبا فرض ده چې خپله پښتونخوا وطن ته امن راوړي، سوکالي راوړي، د جنګ ختم کړي، د وژل شوو حساب وغواړي، د بندیانو تپوس وکړي، د خپلو خویندو میندو هغه اوښکې خو ووینئ د پېښور په جلسه کې کوم محشر تیر شو، هغه سپین ږیري، هغه بوډیانې خویندې میندې، هغه مشران. قسم دی زړه راوباسي فرید اصغر چې ویډیوګانې ورسره جوړې دي چې په چا کې لږ احساس وي، لږ مسلمان وي، لږ پښتون وي. نو زه دا درته وایم ملګرو چې زمونږ ډېر غټ شخصیاتونه لاړل په دغه ریاست کې، شهیدان شول، د خاورو سره خاورې شول. بس مونږ ته صرف افسوس او ارمان را پاتې دی. نو ملګرو لږ بیدار شئ. زمونږ خوب نو څه وکړو؟ اخر مجبوره یو. ګورئ چې داسې دې وژني په خپل کور کې، قسم په خدای که ستاسې دغه خیال وي چې زه د خپل حقوقو دپاره غږ نه کړم اوچت ما به نه وژني. قسم په خدای چې وژني دي، بیخي دې وژني چې را اوچت نه شي، د خپل ځان تپوس ونه کړي، د خپل ورک ورور، د خپلو قتل شو پښتنو تپوس ونه کړي چې ستا هم دغه حال دی. قسم دی سبا دا ورور دی هم دغه حال دی، د پلار دی هم دغه حال دی. دغه خلک زمونږ په وینو عادتي شوی دی، دغه خلک زمونږ په تباهۍ بربادۍ عادتي شوی دی. د دغو خلکو پایا زمونږ په وینو باندې چالانه ده، د دغو خلکو رزق زمونږ په وینو کې، زمونږ په بېعزتۍ کې تړلی دی. نو ملګرو د دې دپاره لا راوچت شي. دا په باجوړو کې ملګری چې عبیدالله چې زخمی شوی دی، د باجوړ د ټولو ملګرو نه هیله کېږي چې هلته ورشي. د پی ټي ایم د مشرانو نه دغه خواست کوم چې تاسې چې څومره مشران یې د پی ټي ایم چې در سره وخت وي حتما ورشئ مستشفى ته، دغه هسپتال ته ورشئ، شفاخانه ته ورشئ، هلته لاریونونه وکړئ، هلته خلک را بیدار کړئ، ولس را بیدار کړئ. د باجوړو سره هلته په هغه علاقه کې ډېر ظلم روان دی. دا یو بل وایي زمونږ سره د پولیس والا یا د فوج والا دغه خلک په ایمای په ایسای کې دا خلک ګډ شوی دي، قسمه یعنی مونږ د یو ځای نه اغوا کوي بل ځای ته، بیا د پیسو ډیمانډونه کوي، دا خبرې کوي نه. نو مشرانو ته پکار ده چې په باجوړو کې داسې اقدام وکړي چې هغه خلک را اوچت شي، دغه خلک د دغو ظلم خلاف را بیدار شي. هغه ویره، هغه ډار چې کوم د خلکو په زړونو کې ننوتلی دی، هغه چې باید د ولس نه پورته شي. نو انشاءالله ورحمن چې بیا به داسې خبرې نه راځي. نو دا عبیدالله چې کوم زخمی شوی دی، دغه دپاره ټول ملګرو باندې فرض ده او قرض ده چې دغه دپاره اواز اوچت کوي، په ټولو پښتنو باندې فرض ده. نو الله متعالی آباد لره. نور وخت په نه نسم، خو په اخره شی د ټول د شمالي جنوبي وزیرستان د ورڼې نه دغه خواست که چې په میرومشاه شي په 14 اپریل د مو په خیالی په 14 اپریل په 10 بجې د 2یم په ورځ د اتوار د پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفه لاریون درنه جلسه یعنی دا وشي ټول چې څومره د میژ وزیر ماسید یستای دا وړ یستای بیٹانی یستای چې څومره خلک په وزیرستان شي ورمړ یستای ابود یستای ټول به تاسو الله متعالی بود لره د دغه پورارول چې د عبیدالله په خبره باندې ټول ملګری هغه وکستای یعنی داسې غړند یې با پرېږدستی چې د میژ یو پښتین وریر پاته کې سری وینه شه د خپل کیر سره کت پت پریت وي او میژ د ناندورا کې نه هیڅ کله نه ریاست نه را د میژ ودا ته نه پرېږدي. که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې په تور د زلفې وکپند ته ګنډه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.